ستا په دې ملک کې دوستان، وروڼه، عزیزان، رشتہ داران، خپلوان هغې راپاسي یو بل مړ کي، د یو بل کور روان کي، د یو بل بچی خوار کی. وروڼه زوی راپاسي خپله مور ولي، خپل پلار ولي. دا اورېدو درته نه وایم، په سترګو دا درته وښیم. زوی راپاسېدلی دی، مور یې نشته، پلار یې نشته، خور یې نشته. ولې لکه بیړه دی غرکش. و زما پلانی جنۍ سره لو میرج دی، ماله ولې دوی نه کوي. پلار ورته ویل چې بیختي ده، خو ډمه ده که نه. نو لرې ده چا ډمه ده، نو چې زه تا سره تماچا راویستم، مور یې نشته، پلار یې نشته، خور یې نشته. د دنیا په لین دین باندې تاسو د وروڼو منځ کې دشمنی وګورئ، د خپلوانو منځ کې دشمنی وګورئ. ٹھیک شو؟ اوس دنیا خو یو مرداره ده، او مردارې ډېری چې پروتي او سپي پې اخته وي، نو یو سپی بل سپي ته غریږي که نه؟ سپي خو به هم لیدلي که نه، که نور څه نه دي لیدلي؟ نور به په 16-15 نه وي. یو بل ته غریږي. نو دا د دنیا مرداره چې په منځ کې پرته وي، رور ته د سپي غوندې غریږي، د تره زوی د تره زوی ته غریږي، رشتہ دار ته غریږي. نو دوی او سپو کې څه فرق دی؟ نو موږ معنوي بني آدم نه یو، معنوي حیوانات یو. زناور یو. دا داسې شی دی لکه یو خر چې په دوو خپو ودرېږي. نو خو بني آدم نه شو که نه. وایي سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه دی چې خوی د سړی وي. په رنګ څوک سړی کېږي نه، په ولاړې ګرځېدو څوک سړی کېږي نه. سړی کېږي دا وي چې خوی د سړی، خصلت یې د سړی، کردار یې د سړی. موږ صرف په رنګ باندې ځان ته سړی وایو. نو عزیزانو عرض میں دا دے چې دا دنیا بالکل د تباہی او د ہلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده. ایس پته نه لګي چې کم وخت کې خدای به ولا ګړچ ورکوي، او ورې کړه ګړچونه ستاسو په مخ کې تاسو ولیده. انقلابات د زمانه راوست. قرآن خو ویلی دی چې یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. په قیامت کې به رور د رور نه خبر نه، او زوی به د پلار نه خبر نه، او پلار به د زوی نه خبر نه. دا معامله به په قیامت کې دا الله دنیا کې تاسو ته وښوده. تاسو ویلي دي چې پلار په یو ځای کې پاتې شوی دی او زوی بل ځای پاتې شوی. دا تاسو ویلي ده چې د دې ملک په انقلاب کې پلار راغلی دی او بال بچې ټول تر ننه پورې معلوم نه دی. تاسو سره خدای پاک کولی